بل حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایل اتانی جبریل علیہ السلام ما ته جبریل امین راغی او یې فرمایل فقال هذه الليلة النصف من شعبان دا 15 شعبان دی ولله عتقاء من النار او دا الله د پر ډیر بندگان د اور نخلاصيږي الله پاکه بخنه کوي بعدد شغور عنم بني كلب د بنو کلب د ګړو بيزو د پاسه چې څومره اختدي دغه برابر لكن لا ينظر الله لیکن یو څو خلق داسې دي چې الله پاک هغې ته په دې شپه نظر نه کوي د رحمت په نظر ورته نه ګوري یو څو کسان داسې دي چې هغې ته د رحمت په نظر په دې شپه باندې نه ګوري هغې کې لومبی چې دی مشرک چې الله سره شریک جوړ کړي دغه منده الله رب العزت نه بخي او د رحمت په نظر هم ورته نه ګوري دویم چې کم کس کینهګري چې کینه ساتي خلکو سره الله پاک دې بنده ته د رحمت نظر نه کوي او د بخونکو خلکو کې د ده نوم نه راځي او دریم چې خپلې پنسې دا د پړکو د دې ګیټو نه لاندې ساتي نو دغه سړی هم الله رب العزت ورته د رحمت نظر نه کوي دا خو نن سبا ډول څوک ګناه ګڼي نه د دې ګیټو او د پړکو نه لاندې پنسې ساتل شلوار ساتل دا چاته ډول ګناه نه ښکاري او د الله په نس دومره لویه ګناه ده چې الله ورته د رحمت په نظر ګوري هم نه په 15 شعبان په شپه باندې 15 کې علي غالبا عثمان رضی الله عنه مبارک راضي چې کم ټیم د دنیا متکبر خلق او غیبه پنسخ کته کولې نو عثمان رضی الله عنه مبارک کړه چاوته وی حضرت وای تا چې پنسي بارا کړي ډیر بد ښکاری وای دا د رسول الله طریقه ده وای د پیغمبر طریقه ز چرته نشم پرې خوري نو دا پنسي چې دی دته ګناه کبیره ده چې الله د رحمت په نظر نه ګوري د دې موږ ډیر خیال وساتو او بل چې کوم بنده دی د مور پلار نافرمانه دی نن سبا موږ وګورو په هر کور کې نافرمانه شروع دي چې کله مور پلار سپینګری شي او مور بوډۍ شي او د مور د وجود هغه کما سایه چی او چې کم طاقت پتا استعمال کړي او خرج کړي نو بیا د هغه مور نه فرمانه شروع شي د هغه سپینګری چې کم الله له حیا ورزي دغه خلاف ورزي شروع کی بچي نو دغه بچو ته الله رب العزت نه بخنه کوي او نو ته د رحمت په نظر ګوري د چانه مور پلار خپي نو مور پلار دی راضي کی چې الله وته د رحمت په نظر سره وګوري او بل کم سړی چې قطع رحمی کوي خپل ولی پرېږدي دغه انسان ته هم نه پرېږدي نن سبا په هر دویم کور کې قطع رحمی شروع ده د رور سره نه لګي د تر ماما خورۍ د ټولو رشتې نن سبا ختمې شوي دي خپلوالی ختمې شوي دي نو څوک چې قطع رحمی کوي دغه بنده ته هم الله رب العزت د رحمت نظر نه کوي او شپږم نمبر چې کم سړی عادي شرابي وي نن سبا شراب نشته خو نن سبا چرس دی آیس دی نشې دي مختلفې نو چې دغه نه موږ ځان وساتو او بل حدیث مبارک کې قاتل راغلی زانی راغلی دی څوک دا کارونه کوي الله پاک غل راغلی دی نو دې ته الله د رحمت په نظر نه ګوري نو چې موږ دې خبرو خیال وساتو او 15 شعبان پاکستان کې سبا ورځ ده او بیګاله شپه ده نو د شپې څه مخصوص عبادت نه دی راغلی عام نوافل او ذکر دي اجتماعات په جمع سره راټولېدل او د جمع نفل کول دا نشته زمون پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه ښودلې په هغې کې دا طریقې نشته
نو دغه نه ځان دوه قسمه خلک دي. یو وایي دا هر څه بدعات دي. دا خبره غلطه د 10 صحابو نه رانقل شوي دي. 15 شعبان د امت اجتماع پې را روانه ده. ورڅه د کور بچې بچې هم پېژني چې 15 دی. نو دا څوک چې دا وایي دا بدعات دي نو دا مکمل په غلطه دي. دا شته. دویم قسم خلک په غلطه داسې دي چې هغوی وایي دا شته خو خپلې طریقو نه یې کوي. څوک پکې حلواګانې پخوي، څوک پکې مجلسونه جوړوي، محفلونه پکې جوړوي او په جمع سره نفلونه د شپې کوي او ټول په یو ځای عبادتونه کوي. نه دا طریقه هم غلطه ده. هر سړی په خپل کور کې ځان له عبادت، په خپل جومات کې ځان له عبادت، خپل چې عام څه ذکر دی څه عبادت دی هغه طریقه ده. د دې مثال داسې دی چې یو بادشاه دی او هغه یو کس ته وایي تا سره زما ځان له کار دی او پلانکي ټیمې به راشي او دا سړی ځان سره سم ډېر ملګري هم کړي او ورشي نو باچا به ورسره ځان له خبره در سره ونه کړي. نو تا ته هم الله رب العزت فرمایي چې ستا ځان له ما سره څه دی راز و نیاز دی په دې شپه ته زما عبادت ځان له وکړه او ته خلک راټول کې او دعوتونه کې او مختلف خرافات کې نو بیا الله پاک په دې نه خوشحالي. نو د 15 شعبان د روژه کوچا ونیوه ډېره بهتره ده. کوچا ونیوه اوم سباق پکې نشته، ضروري نه ده روژه چې هره ورځ چا روژه نیوه ثواب به ورته میلاویږي. او د شپې عبادت دی نو موږ د شپې عبادت هم کوشش وکړو او د ورځې څوک روژه نیوي شي وس او طاقت پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې روژې ډېرې نیوي. خو دا خبره یاد وساتئ روژه را روانه ده د 27 شعبان نه چې روژې ته به 3 ورځې پاتې شوې پیغمبر علیه السلام به روژې نه نیوي. چې 3 ورځې به رمضان ته پاتې شوې نو روژې به یې نه نیوي. وایي روژه بیا مه نیسئ، وایي هسې نه بدن هم کمزوري شي چې د رمضان ته تاسو قوت کې شئ او طاقت کې شئ. نو 2-3 ورځې چې پاتې نو زمونږ دا خلک په باجوړ کې بیا 4 ورځې مخکې روژې شروع کړي. نو څوک 15 نیسي او څوک 4 نیسي. الله دې ولا قبلې نو خو پیغمبر نه دی نیولې. نو الله رب العزت زموږ ټولو د عبادتونه قبول کړي او الله رب العزت د دې شپې او د ورځې څومره فضیلتونه دي او رسول الله څومره فضایل بیان کړي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي.